بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. یو وارې بیا په مونډه پل باندې موجود یم چلته چې مومن ډیم دی، چېرته چې د شب قدر او د تنګي رابطه د تیرو 5 میاشتو راسې منقطع شوې ده. په 26/8/2022 باندې دغه د سیلاب خړې چپې رالی او دلته کې د ځان سره دغه پل یوړو. موږ ولاړ یو په ایریګیشن په هغه چینل کې چې دا د ایریګیشن دفتر دی. دا د ایریګیشن دفتر دی. په دې ځای باندې د بره نه اوبه تلې وي. زو به لاندې تاسو ته به دغه ټول صورت حال ښایو چې غفلت کمزوري د چا وه او اوس موجوده حکومت ورته په بقو بقو ګوري، خو مجال شته. خو د قام دا لویه ستونزه تر دې وخته پورې د دې دپاره نه څه خبرې شوي دي نه څه منظوري شوې ده. هسې یا بس چې کوم دی په سوشل میډیا باندې چې به دا به جوړېږي، د دې نه به صدریاب پل جوړېږي. صدریاب پل په 7 کالو کې جوړ شو او دا په راتلونکي 10 کالو کې مشکله ده چې جوړ شي. دا ډېره غټه منصوبه ده او هغوی سره پڼ نشته. نو لاندې به کوزیږو چونکې هغه ډېره اوږده ده. په دې لار به ځو، زموږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو موږ لاندې راکوشو. کله چې په 26/8/2022 کې دغه سیلاب راغی، نو په 2010 کې چې کوم سیلاب راغلو د هغې نه 4 لک کیوسک د اوبه زیاتې وې او 2010 چپه چې کومه ده هغه دی دا لرګي راغلي او دا لرګي چې کوم دی نو دی دغه ته انختل په 2010 کې. نو دا پول په مکمله توګه یوړو. بیا دا پول بل جوړ شو او دا پول خو په یو طریقه باندې جوړ شو. بدقسمتۍ نه دا ایریګیشن محکمه د دې غفلت په وجه باندې دا تنبیه کولونه کړې شوې چې دا تنبیه ته بندې پاتې شولې. نو د دې په وجه باندې اوبه ډب شولې او چې اوبه ډب شولې نو هغه اړخ ته لاړې او په هغه اړخ باندې زور راغی او هغه زور په وجه باندې دغه پولې چې کوم دی نو یوړله. خو چېرې دوی غفلت نو ښودلی نو دا ډېره کافي اوبه چې کومه ده برداشت کوي. د هغې نه 4 لک کیوسک اوبه ده زیاتې. حقیقتونکو کوپرس کا دا 2 فاونډیشنې نه دي، دا اوچتې کړې شوې وي او دا کولو شوې وي. نو دا پول د اوړو بیا هېڅ قسمه چې کوم دی نو خبره نه وه، ځکه چې دا پول چې جوړ شوی دی نو دې کې د 10 لک کیوسک اوبو ګنجایش و او د 2010 کې چې کوم راغلی وي نو هغه 3 لک وي او دلته کې چې اوس په دې 26 باندې راغلی نو دا 4 لک کیوسک وي. یعنې 6 لک کیوسک اوبه دې نورې مزید هم برداشت کولی شوې. خو غفلت ته چې هغه غفلت چې کوم دی هغه واضحه دی. نه تر اوسه په هغې باندې څه کار وشو چې یاره دا دومره غټه غلطۍ په وجه باندې چې دا سیلاب دا پول یوړو او نن دې خلکو ته چې کوم دی نو کوم تکلیف دی دلته کې دا لار بنده ده. او خو دلته کې تاسو دا وینئ دا ډیپې میپې چولې شوي دي، خو دا ډیپې د دغه ځای پورې دي، کار نشته دی. کشتی کې چې کوم دی دا خلک د تنګي او د دغه ترمنځه اوړي روړي او هغه ځای کې چې کوم دی نو موټر سایکلې هغه لګولې شوي دي. نو دا موږ تاسو ته هغه صورت حال ښایو چې یو خوا خو دا مومن ډیم دی. دې مومن ډیم ته چې کومه مومنټ کېده به په دې لار باندې یا دلته کې چې کوم مزدوران دي او به تنګي په دې کې ملازمین دي یا کار کوي نو هغوی به موټر سایکل دغه ځای کې ودرولې په دغه لار به تلل. اوس هغوی موټر سایکل هغه ځای کې ودروي او ډېر په تکلیف سره چې کوم دی نو دغه مومن ډیم ته سهار کې ځي، ډېر مشکلاتو سره مخ دي. نو دا اوس نه پوهېږو چې دا ډیپې دې ځای کې اچولې شوي دي دا د څه دپاره ګوتې دا څومره تاوان چې په دې باندې شوی دی. نو په دې باندې خو په دې پول کې کار شوی دا نه پول ښه مضبوط چې کوم دی نو هغه جوړ شوی، خو دغه شانتې دا فاونډیشن یې تېنه بندې پاتې شوي وي. دا څنګه چې دې وخت کې دې ځای کې د اوبو دا ډب ولاړ دی دا هغه اړخ ته د اوبو دپاره چې کوم دی نو دا تنبې لاندې کړي دي چې هغه اړخ ته ناقه ځي. هلته کې دلدار ګړی سره هم ناقه خرابه ده. خلکو ته د اوبو هم چې کوم دی نو مسله ده د پټو په دې باندې هم خلکو احتجاجونه وکړل. د هغې نه پس چې کوم دی د اوبو دغه ځای ته روانې شولې. خو دا زه تاسو ته ښیم د لاندې نه چې د دې دواړو ترمنځ چې کوم دی دا پول دا
دوه فاونډیشن دا پول چې کوم دی دا وړل شوی دی او دې ځای کې رابطه منقطع ده او بالکل چې کوم دی نو د کار او یا دغه څه پته لګي نه. دلته کې داسې ذمهوار څوک شته دی نه چې چا سره خبرې وکړو چې دا کومه ډیپې شوي دي د دې مقصد څه دی. خو د دې مقصد دا دی ما ته دا ښکاري چې دومره دغه شوي دي دا دې ځای دپاره د دې تمبو دپاره یعنې خو دې ځای ته راځي څوک یا دا وګوره جي دې ځای ته د د هغې دپاره چې کوم دی نو دا دومره خواري شوې ده چې دې ته راځي. نو نن به دا خواري نه کېدله. پول چې څنګه جوړ شو ښه په سوچ سمج او په دغه باندې جوړ شو. خو او دې وخت کې چې په لکو آبادۍ ته چې کوم دی تکلیف دی او د دوو سیمو رابطې چې کوم دی هغه منقطع شوي دي او هغه دغه کشتو ته پاتې شوي. دا کشتۍ ته وګوره دې وخت کې دا کشتۍ چې کومه ده دا په جنریټر باندې چلیږي او یو کس یې پکې کینولی دی هغه اړخ ته یړی او دغه سورلی چې کومه ده دا په دې باندې کیږي. نو په دې به موږ وختن په وختن باندې خبرې اترې کوو خو دا ډېر زیات ضروري دی او دا یاد ساتئ چې دې د شمشتۍ هغه چال به ترې جوړېږي او په دې به دنیا حکومتونه راشي چې دا کم حالات دی تکلیف خو چې څونه خلکو ته وي نو موجوده حکومت چې کوم دی ورسره من غټېږي چې قام ته څومره مسلې وي هغې کې دومره بنیتي ده چې مسلې به حل کې نه. سیلاب چې راغلی دی نو دا خو لا ډېره غټه منصوبه ده. هغه چوتي پول سره یو کنده شوې ده او هغه پول چې کوم دی تر اوسه جوړ نه کړی شو. هغه چې کوم دی نو ډېر غټه مسله ورپېښه د خلکو ته د هغې نه په وجه باندې اول ته 4 ټرپک والا چې کوم دی نو هغه ودرولې وي. نو دا د هغه سیلاب نه پس دا موږ تاسو ته چې کومه دا صورتحال ښایو چې دا پول به کله جوړیږي څنګه به جوړیږي. الله دې کړي چې داسې په چا کې رحم راشي ترس راشي چې دا پورې جوړ شي. ګوره هغه موټر سایکل یې هغه دې په کشتۍ کېږدي او هغه به چې کوم دی نو د هغه ځای نه روړي هغه هم درته هغه ځای کې ښایو. نو راځئ زموږ سره اوسئ. کتونکو بره رالو تاسو خو دا کومې ډیپې وکتې د دې لپاره کړې وي چې یاره هلته کې پټو ته اوبه نه تلې او د هغه پټو په وجه باندې چې کوم دی دغه ډیپې کړي دي. خو چې کله هغه ټیم کې تنبیې غونډې خرابې کړې وي د هغې نه پس اریګیشن والا چې کوم دی د دې تپوس پوښتنه نه ده کړې. هغه ځای کې خلکو چې کوم دی عرضي پول جوړ کړی دی په هغه عرضي پول باندې بیا سټیر راواغستې شوه په هغې باندې بیا لوی مسلې جوړې شوې. دلته کې عجیبه شانتې خبره ده چې یاره یو عرضي پول جوړیږي نو عرضي پول دې بند کړی شي. دلته کې دا کشتو والا چې کوم دی دا د لوی حادثې ښکار کیدی شي دا هغه شان کشتۍ نه دي او دلته کې اوبو کوم ځای کې کمې دي کوم ځای کې زیاتې دي. نو دا صورتحال خو هم دي. دلته کې د ابازۍ مالټه راغلې ده دا ډېره مشهوره ده په ټوله دنیا کې. بیا د ابازۍ ام چې کوم دی بیا د ابازۍ ګوړه خو د دې په وجه باندې هغه هر څه چې کوم دی نو د اوبو په نشوالي په وجه باندې هغې ته هغې زمیندارو ته کروندګرو ته هم ډېرې غټې مسلې دي. دا پولیس چیک پوسټ دی دې کې وګوره. اوس د دوی د شب قدر سره به چې کوم دی رابطې وي چونکې حالات خو هم خراب دي. اوس هغه اړخ ته بله چوکۍ هم وله پکار ده چې هغه اړخ ته بله چوکۍ ولې چې مومن ډیم دی او مومن ډیم چې کوم دی نو په هغې باندې کار روان دی. وی آی پي پروټوکول په مومنټ دلته کې کېږي په دې لار باندې چې کوم دی نو د دې پول په وجه باندې نور بس نپلي چې کومه ده هغه دغه وي. دا تاسو وینئ دې کې دا موټر سایکلې دي دا موټر سایکلې اکثر چې کوم دی نو د دې ځای نه خلکه پټې کړي چونکې دا موټر سایکلې به هغه ځای کې ودرېدې. اوس به هغه اړخ خو لار شته دی هغه اړخ ته ځي خو چې په دې اړخ باندې کومه لار ده نو هغه خلک اوس په شب قدر باندې دلته کې هغه سکیورټي یا خلکار چې کوم دی تیریږي را تیریږي. نو ډېر زیات تکلیف دی. عرضي پول چې کوم دی هغه خو هغه شانتې پوره نه شو او دا یو ډېره لویه مسله ده چې د دې ته توجه وکړی شي. نو کتونکو په دغه سیزونو باندې چې زموږ کومې خبرې روانې دي موږ دا غواړو چې دا پول چې کوم دی دا په فوري توګه باندې جوړ کړی شي دې ته توجه ورکړی شي. دلته کې انتهایی تکلیف دی د مومن ډیم کې چې کومه عمله ده ډیوټي کوي او ورسره چې کوم دی په دغه حالاتو په تناظر کې پولیس ته ډېرې زیاتې مسلې دي. د دې ځای نه چې کوم دی اکثره دغه موټر سایکلې دغه پټیږي دغه غلا کیږي ورسره په کشتو کې چې کوم دی د کشتو د اوړېدو چې کومه ده خطره ده. نو په دې لحاظ سره چې کوم دی موږ ډېره موده پس رالو خو موږ وی یاره څه ناڅه کار به شوي وي خو هېڅ هم نه دي شوي. بیا به راځو او په دې باندې به بیا خبرې اترې کوو. خو د دې پوله
دغه صورتحال مې ورته وښودل چې یو خو د ایریګیشن محکمې لوی غفلت دی پکې ورسره چې کوم دی حکومت پې خاموشي ده او درېیمه خبره دا ده چې پټو ته اوبه نه ځي هغه ناقې د هغې مسله ده او خلکو ته چې کوم تکلیف دی د دوو تحصیلونو رابطې چې کوم دی هغه منقطع دي نو لحاظه دا په ایمرجنسي بنیادونو کې چې کوم دی نو دا مسله خلکول دي ورسره مومن ډیم چې کوم دی نو د مومن ډیم یو ډیره لویه مسله ده او هغې ته چې کوم دی نو خلک ځي دلته کې ډېر های لیول سره سکیورټي او هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی ولې چې دلته ډېر غټ ډیم جوړیږي نو دا ډېرې لوی مسلې دي دې ته توجه ورکول پکار دي انشاءالله بیا به پرې خبرې ترې کوو.